أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم درجات عند الله والله بما تعملون والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم. سلورم سفارہ سورة آل عمران آیت نمبر 164. دین مخ کی آیتون مبارکو کی اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هغه واقعا ذکر کړی و چې په یو جنگ کې په مال غنیمت کې یو سور صادر چې کوم دی هغه ورکشي او مواز خلکو بداوی چې هغه سور صادر هغه نبی علیه السلام غسته دي. نو الله رب العزت داغي خبري تردید وکړو داغي خلکو چې زما پیغمبر داسې خیانت نشي کولای او کدا خیانت هر چا کړی وي د خیانت سزا دا چې د قیامت پر ورځ باندې با الله رب العزت د په غاړه باندې چې کوم دی هغه د خیانت هغه مال اچولې غاړې ته ویلا او په داسې حال کې به را حاضر کی او بیا باندې د څوک مدد کوي او د چې کوم کړه عمل دی د هغه به الله رب العزت په سختۍ سره تپوس کوي. دې آیت مبارکو کې الله رب العزت مسلمانانو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته دراتلو مقصد بیان کړی دی چې الله رب العزت ستاسو په جنس کې څنګه معظم محترم مبارک پیغمبر را لېږلی دی. ځکه الله رب العزت فرمایي هم درجات عند الله او چا چې تابعداري کړې وه د الله او د الله د رسول نو دا ورشتا چې درجات په الله رب العزت پوچت کی داغه تابعداري په وجه باندې او الله رب العزت بصیر بما يعملون یعنی لیدون کې دي د هر هغه سیس چې کوم عمل تاسو کوئ. یا الله فرمایي لقد من الله خامق فتاقی سرا احسان کړی دی الله تعالی علی المؤمنین په مسلمانانو باندې اس پا غوق کی بعثا چرا لګلې ده فیم بدوی کی رسولن پیغمبر من انفسهم لجنس د دوینا یتلو علیهم چللی بدی باندې آیاتونه د الله تعالی ويزکیم او پاک وی دوی لرا د کفرنا ويعلمهم الكتاب او خایدی تا کتاب والحکمه او احکام د شریع وإن كانوا او بشک چودوی من قبل فقال دینا مقید دینا لفی ضلال مبین د پیغمبر دراتون مقضی پکولا او گمراهی کیو. یعنی الله رب العزت په دې باندې عظیم احسان کړی چې داسې پیغمبر رؤوف الرحیم مهربان شفیع پیغمبر الله په دې کې را لېږلی دی چې د دوی تزکیه نفس کوي په دې باندې الله رب العزت چې کوم کلام نازل کړی دی د هغې تعلیم ولا ورکوي او د احکام د شرع چې کوم دی دوی له تعلیم ورکوي.
اولما اصابتکم آیا هر کله چې ورسېدو تاسو ته مصیبت یو غم یعنی په اوحد کې مصیبتون په تحقیق سره قد اصابتم مثلیها نو په تحقیق سره سولیو تاسو ته دوچنه داغي قلتم نو ویل تاسو ان هذا چې لکم طرف نراغه دا مصیبت قل هو من عند الله تور ته وای چې دا د طرف د نفسونو تاسو نو راغله دی یعنی تاسو دا عمل په جواب راغله دی ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر پر یو سیز باندې کا قادر دی وای چې اول د جهاد د نفسونو تاسو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ احد کې یو سو تنا په یو مورچه باندې کې نول او حکم ورته وکړو چې تاسو به تر هغه د دې زینا نه راخو زیدا زیونه پرې دی تر څو چې مونږ راغوښتي نه کومه غالب راغلو او کوم مغلوب راغلو تاسو به دا زینه پرې دی نو چې کله کافرانو ته شکست میلاو شو او مال غنیمت صحابه راټولو او کافرانو ګډه وړاندې د احد په میدان کې منډي والی نو دغه مورچه دغه کسانو مو چې را اوس جنگ ختم شو راځي چې موږ مال غنیمت راټول او د کافرانو تعقف کو او دوی بقتلم کو او مال غنیمت په مراټول کو نو په دوی چې کوم امیر مقرر و غورته وی چې ګوره دا سیمه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم ماته وای هغه ورته وی چې دا حکم دا د جنگ د وخت پورې او جنگ ختم شو چې کله هغه کوشول کافرانو په بل طرف باندې په مورچه حمله وکړه ماته به وکړه او دغه صحابه کرام چې کوم په دغه ځای کې مقرر وو هغه لک شانتي هغه قتل کړل شهیدان کړل او هغه مورچه چې کوم دی هغه قبضه کړل او مسلمانانو باندې ناګهانی حمله وکړه چې پاغه سره ډیر مسلمانان پاغه کې شهیدان شو نو دوی چې دا مصیبت په موږ باندې د کم ځای نه راغې الله رب العزت ورته چې زما محبوبا تدوی ته وای چې دا تاسو د لاسه پتا سو باندې راغلي دي یعنی پورز د بدر کې تاسو دوچن وای او دوی نو قتل کړی تاسو یعنی د الله رب العزت طرفه هغه غم پتا سو باندې دغه عمل په وجه باندې راغلی او چې کوم عمل تاسو پنیمه کې پرې خو دی وما اصابکم او هغه غم چې ورسېدو تاسو ته یوم التقى الجمعان په هغه ورځ چې مخامخ شوي دواړه ډلې فبإذن الله په حکم د الله سره وليعلم المؤمنین او د فار د دې چې معلوم او ښکاره کړي الله تعالی مسلمانانو یعنی دا خو د دې د فار تاسو د غم او د تکلیف در رسیدلو چې الله رب العزت او خی د خلقو ته چې پدې کې ایمان والا سوکتی او پدې کې چې کوم نه منافقین سوکتی وليعلم الذين نافقوا او بل د فار د دې چې ښکارا کې الله تعالی هغه کسان نافقوا چې هغه منافقان دي وقيل لهم تعالوا او چې ویل شو دوی ته قاتلوا چې راځي په سبيل الله چې جنگ کو بلار د الله کې او دفاعوا یا دفع کړی دا دښمن قالوا دوی وی لو نعلم دوی وی کومه ویدلې قتال لتبعناكم فجنگ خامخا تابعداري هم کړو مونږه استاسو للكفر او دوی چې دی کفر ته یوم اذن بدغ ورځ باندې اقرب ډیر نږدې دي منهم للایمان لا ایمان یعنی کفر ته ډیر نږدې دي یقولون وایدوی بافواههم فقلوخ قلو سرا ما لیس فی قلوبهم هغه چې نوی فضلون دوی کې والله تعالی چې دی اعلم ویږي په خبرو باندې بما یکتمون چې پټوي دوی دلته علماء لیکلي هغه خبره نوی
پزړونو د دوی کې بلکې پزړونو کې خلاف لاغې نه ولکه چې په خولې باندې د ایمان دعوه کوله او زړه له کفر نه چې کوم دی ډکو او یا دا ویله چې معلومه نه ده چې نن به جنګ کېږي او که نه لیکن په زړه کې دا یقین و چې ضرور به جنګ کېږي یعنې دا دې ته چې کوم دی نفاق ویله کېږي دارنګې کمې خبرې چې دوی پټوي او کمې چې ښکاره کوي د هغې متعلق الله فرمایي دا کسان عبدالله ابن ابی او نور ملګري وو د دوی چې دوی په جنگ د احد کې وتښتېدل او دوی 300 کسان وو یعنې په جنگ احد کې چې کوم دی دوی وتښتېدل او مسلمانان چې کوم دی دغه شان دي پرېښودل الذين قالوا لاخوانهم منافقان هغه کسان دي چې وایي په حق د ورونو خپلو کې وقعدوا او دوی چې ناس وې که دوی زمونږ سره لو اطاعونا وقعدوا که ناس وې که دوی لو اطاعونا او یای چې کوم دی منلی وې زمونږه ما قتلو نو نه وو قتل شوي دوی قل ته ورته ووایه فدرؤ پس تاسو لرې کړئ عن انفسکم الموت له ځانونو خپلو نه مرګ ان کنتم کچرې تاسو صادقین رښتیني په دې خبره کې یعنې دې منافقین به وایي کچرې زموږ دا ملګري په دغه احد په میدان کې چې کوم دی نه وی او په قلار په خپلو کورونو کې ناست وی نو دوی به ولې قتل کېدل او ولې به چې کوم دی د دشمن د لاسه دوی ته تکلیف میلاوېدو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې ته دوی ته ووایه چې دوی د ځان نه مرګ لرې کي که نه ځکه دا مرګ خو اټل فیصله ده د الله چې کوم ځای مقرر وي هغه ځای ته چې کوم دی رارسي ولا تحسبن الذین او ګمان مه کوه په هغه کسانو قتلو چې وجلی شوي دي فی سبیل الله په لار د الله کې امواتا مړه یعنې ته ګمان مه کوه په هغې خلکو باندې چې هغه د الله په لار کې قتل کړی شي هغه شهیدان دي ویل شوي چې دا آیت نازل شوی دی په هغه د شهیدانو د بدر کې چې دوی 14 سړي یعنې اته له انصارونه او 6 له مهاجرینو نه یعنې پوره 14 کسانو او دارنګې علماو دا هم لیکلي دي چې روایت دی چې هر کله شهیدانو د احد له ډېر افسوسه رب ته سوال وکړو چې ای رب زمونږه کاش کې د ژوندي مؤمنان زمونږه معاش او خوشحالۍ نه خبر شي چې په درنو مرغانو کې او دارنګې چې کوم دی په جنت کې ګرځو او نعمتونه خورو او بل اعلی چینو نسکو او د شپې په خاوندونو کې یعنې په خپلو خوابګاهونو کې چې کوم دی ناسته ولاړه کوو یعنې که دوی په دې باندې خبر شي نو الله رب العزت په دوی ته چې کوم دی دا انعامات کې ښودي دي یعنې دوی به بیا په قلاره په کور کې نه کېږي نو الله رب العزت دا آیت مبارکه نازل کو ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا او تاسو ګمان مه کوئ په هغه کسانو چې وژلي شوي دي د الله په لار کې بل احیاء بلکې ژوندي دي دوی عند ربهم په نیز د خپل باندې یرزقون چې رزق ورله ورکولی شي فرحین بما آتاهم الله او خوشحالیږي په هغه څیزه بما آتاهم الله چې ورکړي دي الله تعالی من فضله د فضل د خپلنا ویستبشرون او زیر اخلی پر اتلو بالذین د هغه کسانو لم يلحقوا چې لا ندي او ځای شوي بهم من خلفهم لدوی سره چې وروستو دي الله خوف چې نشته هیڅ یره په هغوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن شي یعنې په هغې ورونو خپلو باندې خوشحالیږي چې دوی وروستو خپل ځان نه وروستو پرېښودي دي یعنې د دنیا په زندګۍ کې دي یعنې د جهاد په لار باندې او د ایمان په لاره باندې به چې کوم دی دوی د دې سره میلاویږي نو چې هر کله دوی شهیدان شي نو له مونږ سره به یو ځای شي او داسې نعمتونه بیا مومي لکه مونږ له چې الله رب العزت را کړي دي یستبشرون زیر اخلی دوی بنعمت من الله و نعمت سره د الله تعالی نه و فضل او فضل د سره
وان الله وبشک الله تعالی چې دی لا یضيع نزا کوي اجر المؤمنین مزدوری د مسلمانانو. یعنی دوی د الله د نعمتونو او د الله د فضل سره چې کوم دی د الله رب العزت رضا چې کوم دی دوی ته میرا شوې ده او الله رب العزت دنیا کې د چا مهنت چې کوم دی هغه نه ضایع کوي او خاص کر د مسلمانانو خو مهنت بالکل نه ضایع کوي. نه هغه د هغې تمام مهنتونو نتیجه چې کوم دی هغه دا وختله چې الله رب العزت شهادت نمبر کې چې کوم درجات کې خو دي دا ټول درجات چې کوم دی هغې ته میلاو شو. او دا د قیامت پورې قانون دی چې کوم انسان د الله د دین د سربلندۍ دپاره د اعلی کلمت الله دپاره مهنت او کوشش کوي او د شهید ګڼی شي نو چې څومره وعدې الله رب العزت د صحابه کرامو سره کړې وې هغه ټولې وعدې د هغه شهید سره چې کوم دی الله رب العزت کړي دي او دته به چې کوم دی الله رب العزت د شهادت هغه اعلی درجه ورکوي او په جنت کې چې کوم انعامات دي کوم نعمتونه دي خپل فضل دی رحم دی مهرباني ده او د الله رب العزت چې کوم دی دیدار دی هغه ټول به درته میلاویږي. الله رب العزت زموږ په حال باندې رحم وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل على محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين آمين.